تاسو اندازو لګوي دا اوس چې په علماء پسې په فیسبوک باندې غاپي او چې خپل پیجونه د علماء په توهین باندې مشهوري او چې د عالم قدر داږي د ظلم نه وته دغه خلکو ته وایي چې د دې په خطه کې بسونه حرام ګډوډ شي مور پلان لا پکار دي د خپل بچی تربیت وکي کوونه کې قسم نه دا بچي د خپل پلار د پاره د وخت راسور ګرځي او چې کله پلار او مور د بچی تربیت وکړو قسم نه بچي د محدثي د زمانه بچي د پلار په مخ کې اس کله به حیا کارونه نه کوي امام سے درس تناسته وي ماشومان لوبي کوي کرکټ کوي یا ارس کوي هغه وخت سره بال راغی او امام صاحب شاګردانو تناسته درس کوي یو ماشوم داسو هغه د بشر مشانته او راغی د خلکو داسې خلک خو دي خو بال راو رسوله امام صاحب ته چې پته ولګي دا چې وکړه هغه دا الګ تاسو ورته کې بخا ما هذا حرام لفظ شي تاسو ورته کې د حرام حلالي سره داسې نشي کولای چې تحقیق وشو خبره خو خلاص شو د امام صاحب د خپل خبره نو دا ماشوم پلار ته چول ماشوم پلار خو ډېر صحیح سره اگر هغه کور کې خزه ته وي خزه صفا راته امام صاحب خبره کړی دا او په کلی کې مشوره شوی دا چې دا بچي دغه د حرام لغزش ته دغه د حرام ملاوت ته څه چل شوی دی شابه صفا خبره راته کوا هغه ته ما خو یعنی دا سه حرام خو نشتا البته د ورځو نه یو ورځ وا زما په کور کې خمیره پکاوه او خمیره مې راغستله د گاونډي نه گاونډي کراورلم نو چې ورلم هغه په کور کې نه و دا کولپای نه بي اجازه ته خمیره راوغسته او د خپل ورو کې مې ګاډه کړه نو هغه یو تام خوري او مام خوري دا ماشوم زما په خېټه نو دا ماشوم ته شوی دی اندازو نه دی چې یو مور هغه د گاونډي نه یو دومره خمیره را له داغه د بچینه حیاوزي تاسو اندازو لګوي دا اوس چې په علماء پسې په فیسبوک باندې غاپي او چې خپل پیجونه د علماء په توهین باندې مشهوري او چې د عالم قدر داږي د ظلم نه وته دغه خلکو ته وایي چې د دې په خطه کې بسونه حرام ګډوډ شي دغه خلکو ته پوښتنه کوي چې د دې په خطه کې بسمره حرام ګډ شي چې یو ماشوم هغه صرف د گاونډي نه د خمیرې په تور داغي انداز داږي چې د یو عالم مجلس ته ورځي یو عالم دا پېشنګي ورګي دغه خلکو د لاکم حلالي بیا موږ تاسو وایو الکه زما عبادت ته شوق نه کیږي بای دعا ته نظر نه کیږي بای په جمعات کې ناشته نشم نو زګ نشو کې ناشته ته د خپل رزق باندې تاسو کا تخپل رزق وګورا چې تا مزدوري د وسلې سره کړي دا هغه مزدوري د حلاله کړي که حرامه دي کړي تا چې هغه کم ټیم ورکړي دا ټیم به ټول ډک کړي کنه دا د سیګریټ او په نسوار او په میټیاز او په ډوډۍ ډک کړي تا هغه څومره حلال کار کړي د مزدور لا او تا هغه سره څومره د حقوق او د مزدوري د حق خیال ساتلې چې کله نشته د زموږ عزتمندو بیا دا خلکو بچیانو ته وګوري نن هغه که د علماء مخې له ورځي چې حلالي سره قسم دی دا عالم له مخې له نشي ورتلی چې دا یقیني خبره چې دا خبره یقیني ده چې دا سره حلال دی د حلال خوړل ده د مور پلار ټول ورته بچی له حلال راوړي قسم دی دا بچي د علماء په څیر کله بدرد ونه وي داغه بچو په ټول ورته علماء احترام کوي داغه په وینه کې د حلال رزق هغه ارس هغه ګډوډ شوی دی د وجود د حلال نه جوړ شوی